جی ویورز دې وخت کې را سره موجود دی د اهل سنت والجماعت ضلع بډرام ضلعي صدر جناب سید مومن شاه حیدري صاحب. هغه نه به هم د دې پروګرام په هکله پوښتنه کوو چې هغه څه غواړي. مولانا صاحب نن چې کوم دا پروګرام تابعه تاسو کړل د یتیم پروګرام او دلته یتیمانان له نن کپړې ورکړلې او بوټان ورکړل، د دې پروګرام په هکله د اقدام چې دا تاسو څنګه شروع کړو په دې هکله به څه غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا پروګرام ستاسو ټولو کې لاول نه خو ستاسو ډېره مننه کوم د وایس اف بډرام. تاسو هر مقام باندې هر موړ باندې ډیر غټ کار کړی دی. سپیشلی د کورونا وایرس نه وروستو د بډرام د غریب د مظلوم د یتیم حقوق دپاره تاسو اواز اوچت کړی دی. دې باندې زه ستاسو مننه کوم. اصل کې چې کله په دنیا کې کورونا وایرس وبا راغله هغې نه وروستو خلک بېروزګاره شو. چې بېروزګاره شو نو موږ ته داسې فونونه راتلله، موږ سره به خلقو رابطه کوله. هغې کې به دا خبره کوله چې زموږ کور کې راشن نشته دی. نو زه او زما د جماعت صوبایي صدر مولانا عطا محمد دیشاني صاحب هغو دا اقدام وکړ چې وي غریبانانو له یتیمانانو له مسکینانو له کونډو له یتیمانانو له به راشن ورکوم. نو موږ هغه سلسله شروع کړله. الحمدلله 1000 کورونه د دې ریلیف پیکج کې موږ دې ځینې ورله ورکړه او یونین کونسلو کې چې زموږ صدورو اگه یونین کونسل بډرام کې جدا 400-500 کورونو لا، یونین کونسل بټموړی کې ما خپله بذات خود 250-300 کورونو لا. د دې نه علاوه تقریبا که هغه زموږ د ورکرز زموږ د ذمهدارانو اندازه ولګئ نو تقریبا زرګاو کورونه داسې و چې هغې کې موږ راشن ورکړه. هغې نه وروستو د اختر دا خوشحالي راغله. موږ محسوس کړله چې نور کله به نورو کلونو کې به خلقو خپل چم ګاونډ کې خلقو سره تعاون کوو، یتیمانانو سره غریبانانو سره. لیکن دې ځل هغه زموږ اورسیز پاکستاني چې دي 7 سمندر پار هغه هم بېروزګاره دي، هغه هم د تعاون قابل نه و. دې سره سره چې کوم خلق مزدوري کوله تاجرانو هغه هم دې سره متاثره شي. نو موږ ولې نه چې دې ځل دا یتیمانان او دا ماشومان چېرته داسې اخترونه کې نو موږ دا پروګرام شروع کړ. الحمدلله نن 1000 یتیمانانو له موږ دلته چې کوم دی بوټان اور سپلای دې سره سره بهترین کوالټي کپړې هغه نه چې اختر پرځې به واغوندي ورسره به بد ښکاري نه، ډېرې بهترین کوم چې موږ خپلو بچو له کړي دي. او ما یو خبره تاسو ته وکړم، ما او دیچاني صاحب یو مشوره کړې وه. موږ دې ځل به اختر کې نوې جامې نه اچو څو پورې چې موږ دې بچو په مخونو باندې خندا نه کتلي. نن موږ د دې بچو په مخونو خندا وکتله، دا خوشحاله وکتله. او نن نه وروستو به موږ ځو او خپلو بچو له وړو له به شاپینګ کوو او هغه به د اختیار خوشحالیانو کې چې کوم دی شاملو. زه ستاسو وساتت سره دا خبره کوم چې خلق به روجي پوره کوي او بیا به اختر کوي. زما او زما د ټیم او زما د جماعت د صوبایي صدر نن اختر دی. نن اختر دار موږ ته ډېره زیاته خوشحالي شي ده. زه چې کله خبرې کوم زه فرط جذبات کې بیا بېقابو کېږم، سترګو نه اوښکې ځي، اشکبار کېږم، نو زه زیاتې خبرې نشم کولی او ډېره خوشحالي شي ده نن ماته. او ستاسو ډېره زیاته شکرګزار په دې یم چې دا مسله هایلایټ کړې تاسو ده. تاسو دا مسایل په میډیا باندې راویشتل، تاسو خلقو کې چې کوم د شعور پیدا کړ، د هغې ستاسو د شعور نه وروستو خلق دې طرف ته متوجه شو. نو څه دی کې چې زموږ او زموږ د ټیم او د دیشاني صاحب کردار دی، هلته د میډیا کردار چې کوم دی هغه چا نه ډکي او چوپي نه دی. ډېره مننه جی. مولانا صاحب یو جرنل سوال دلته دا دی چې ډېر خلک چې په سوشل میډیا باندې دا تنقید کوي چې یاره جي دا تصاویر چې دي یا ویډیو چې دي د هغې تشهیر چې دی هغه نه دي کول پکار. نو تاسو نه دا پوښتنه ده چې آیا تاسو څه بېل غواړئ، ستاسو څه رایه ده چې دا تشهیر کول پکار دي که نه دي؟ نه، اصل کې تشهیر 2 قسمونه دي. یو دا تشهیر دی لکه دا موږ چې نن عام تشهیر وکړو، یعنی پرون نه موږ پنډال جوړ کړو او هغې نه مخکې تشهیر کوو میډیا باندې، مطلب چا چې تعاون کوو هغه موږ سره وکړو، هغه جدا شی دی، هغه د حتی کې عزت نه کېږي د خلقو. یو دا چې یو بچی ته د لاس نه ونیسه او یا یو کونډه ده یو یتیم دی هغې له د 1000 روپو راشن ورکه او بیا ورسره فوټوان وباسه او بیا یې وایرل کوه، نو حتی کې عزت کېږي. هغسې نه ده پکاره. موږ د هغې خلاف یو، زموږ ټیم هم د هغې خلاف دی. البته لکه نن عام طور باندې چې تاسو دلته پروګرام وکړو، عام طور باندې له پاسه نه یو پکچر د ټولو مجموعي لحاظ سره واخېسته، هغې کې د یو بچي حتی کې عزت ونه شو، د یو کور حتی کې عزت ونه شو. داسې ونه شوه چې یو سوټ تا ورکړی دی، یو بچی دی ودروللی دغه شانې میډیا ته او هغه ګاونډ کې وکړو سار چې اختر پر ورځې بچي هغه سوټ اچولی او هغه ته ګاونډیان وي دا خو فیسبوک کې راغلی او تاله راکړی و، نو هغه بچي له خو دا مرګ رس ده، هغه به ډېر زیات دی، هغه جذبات به ډېر زیات مجروح شي. نو هغسې موږ د دې قایل نه یو. او داسې تشهیر لکه نن چې تاسو عام طور باندې وکړو، دې نه مخکې وکړو، دا پکار دی ځکه چې دې کې خلقو کې شعور پیدا کېږي. خلق مطلب دا دی هغه انفاق فی سبیل الله د الله لارې کې خرچ هغه جذبه پیدا کېږي. نور چې کوم داسې صاحب استطاعت خلک دي هغو ته به څه پیغام ورکوئ؟ صاحب استطاعت خلقو ته زه دا وایم چې ستاسو مال
رسول الله علیه السلام فرمایي چې مال هغه دی چې تا وخوړ یا د خرچه که نو یا خو خپل خېټې باندې یا مطلب دا دی دا خرچه کول پکار دي چېرته داسې ونشي چې زما او ستا کور ته خوشحالي راغلله زما او ستا په کور کې انغرې چې کوم دی اختر پر ورځې بل شو زما ستا په کور کې چکن فرای روسټ او بریانیانې هغه د اختر پر ورځې پخیږي او زما په چم او ګاونډ کې مطلب دا یتیم دی غریب دی مظلوم دی د هغه انغرې مړ دی د هغه د بچو په خپو کې چې کوم پیزار دی هغه شلیدلی دی د هغه لباس زوړ دی دا اختر نه دی دا خوشحالي نه ده رسول الله علیه السلام فرمای انا وکافل الیتیم کهاتین زه او د یتیم کفالت کوونکې به داسې یو لکه دا دوه ګوتې نو د یتیم کفالت چې دی دا جنت ضمانت دی زه به مخیر حضراتو ته وایم تاسو سره اوس هم وخت دی بډ چډ کر حصه واخلی چېرته ستاسو ګاونډ کې ستاسو کلي کې ستاسو علاقه کې داسې بچې پاتې نه شي چې هغه د اختر د خوشحالیانو نه هغه محروم شي ډېره مننه جي مومن شاه حیدري صاحب تاسو موږ سره خپل قیمتي او ګټورې خبرې وکړلې یو جهان مننه جي